دین مکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خدا تاسو د استهزاء باندې کړو د خندق باندې چې دا خبره کوي چې قیامت کې به الله حساب او کتاب کوي سزا او جزا به الله ورکوي جنت ته داخلي بدن به جهنم ته داخلي نو ته زمونږه رشتہ دار کنه دا قیامت خای چې کله به دا قیامت راځي کم کال کې برازي په کم وخت کې برازي کم زمانہ کې برازي کم میاش او په کم تاریخ او په کم ورځ باندې برازي دې تفصیل راته وخیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مشرکین مکه خود خپل ځان د پوی د بلکې د خندنی د باره تاسو کو چې ته خبرې کړې ته زمونږ رشتہ شاته نه وای نو موږ دا خبره وکړه چې دا قیامت په کله راځي قد بنمونو کې یو نوم دا چې کوم دې ساعه دي ساعه په لغت کې ټیم ته ویل شي نجوم په اصطلاح کې یوې غنټې ته ویل شي تقریبا دا ورځ او شپه چې سلیری ځای تقسیم کې د دغه سلیریشتمه حصے ته ویل شي تقریبا اندازاتن یو غنټه راځي دغه یوې غنټې ته ساعه ویل شي او قیامت ته ځکه ساعه وي چې په لږ وخت کې به الله جل شانه د ټول مخلوق چې کوم دی حساب او کتاب وکړي مرصاها اصل کې خاص وخت ویل شي چې کله په خاص وخت کې به کله به د قیامت قایمي نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام بعض علامات د قیامت ویلي دي بعض علامات د قیامت ویلي دي خو کوم خاص ورځ چې دا کوم خاص کال چې دی دا هیڅ چاته نه دی معلوم څنګه چې الله جل شانه د انسان نه د مرګ هغه وخت هغه ورځ هغه کال هغه پټ کړی دي نو د کشان الله جل شانه د خلقو د قیامت هغه خاص ورځ هغه خاص کال هغه د الله پاک جل شانه یې کړی دی دغه الله ډېر حکمتونه دي یو حکمت پکې دا دی چې د قیامت خاص ورځ خاص کال خلقو ته خودلی شي نو چې کوم نیکان خلق وي او کوم بدان خلق وي هغه هم بیا عمل شروع کی ځکه بیا غیب پاتې نشو ایب هم عمل شروع کی او چې کوم نیکان دي هغه به یې ختم شي نو دا خاص وخت الله جل شانه پټ کړی دی البته علامات د قیامت هغه الله جل نبی علیه السلام احادیثو کې بیان کړي چې ډېر نخې دي سي دي چې د غانو بجانو سامان دا زیات شي بلکې جمعه ته براشي جمعه ته راغلي زنانه به داسې کپڑے اغوندي چې هغه به کپڑے به اغوستي صحابه د نبی اسلام فرمایي او هغه به بربندي وجود به ښکاري نو صحابه خدا شي نو لیدلې دا جامع خو نه لیدلې نو هغه ریان شو د الله پیغمبر څنګه به یو سړي به کپڑا اغوستي دا بربندي دا به څنګه حالت ادا به څنګه کوي مفسرین دغه تفسیرونه کړی دي یو تفسیر دا کړی دی چې دا جامع وړي رضیات لنډي د دې وجه نه وجود پکې ښکاری او بعضی مفسرین وی دا جامع به ډېر زیات تنګي د دې وجه نه د زنانه به هر اندام پکې په نظر راځي او بعضی مفسرین وی چې دا جامع به ډېر نری نو د دې وجه نه د زنانه هر اندام په نظر باندې راځي دوه قسمه خلق نبی علیہ السلام فرمایي چې د جنت خوشبو بدی محسوس نه کی د جنت خوشبو بدی بوی نه کی دومره چې 1500 کاله کې د جنت خوشبو رسي انسان ته خودی به د جنت خوشبو چې کوم دی محسوس نه کی دوه قسمه کسان دي او دا په اخره زمانہ کې نبی اسلام ورځي تاسو نه دي د صحابه وته اخره زمانہ کې برازي یو په زنانو کې یو په نارینو کې په نارینو کې اب دسه کسان وي چې دا غي سره به د اوخته لګي په شان مضبوط لرګي وي ای په لاسو کې او ظلم بکی خلق په وخی باغې باندې نو د دینه هر صاحب اختیار طبقه چې هغه ظلم کې هغه مراد او دویم زنانا چې هغه به جامع اغوستي وي او بدن به بغخکاری او په دې سر کې به د اوخته کوپ په شان دي دا وخت یو ځای ترجمه کړي نو دا درې وړه قسمه جامع دا په دې دور کې شته دي نو دا نبی علیہ السلام د قیامت په علامو کې دا علامه چې کوم دی خودلې دغه رنګي زنانه به ډېرې پیدا کیږي په نسبت تسړو باندې سړی به کمیږي نو هغه خبره چې کوم دی ثابته شوې ده غریبانان خلک شي دا کوم چې بیزی میزي سری غریبانانو باغه وخت کې نو دی به مالدار شي او دی به په غرونو کې داسې بنگلې جوړېږي چې هغه په ښار کې چاري جوړې کړي نو هغه مو شو او دغه رنګې
د غر دا خلک دا بدوان شي ته مخکې کمه کړو وي دی به دومره هوښیار شي بازار کې بازاریان به دوکه کوي هغه هم دوکه کوي سړی اوس دغه هم ثابتې شوي نو څومره نښې د قیامت چې دي وړې دا ټولې نبي علیه السلام بیان کړي دي او دا رښتیا شوي دي او څه به رښتیا کېږي صرف دا غټې نښې چې کومې دي لس دا پاتې دي دا نښې چې کوم دی پاتې دي او دا بیا یو بل پسې لګاتار دي په هغې کې ظهور د امام مهدي صاحب دی چې امام مهدي صاحب دا د عربو چې کوم بادشاه دی دا به ظالم او جابر بادشاه راشي چې دی مړ شي هغه نه وروسته په حکومت کې اختلاف پیدا شي یو به زه بادشاه وای بل زه بادشاه یم د دې اختلاف په دوران کې جګړې وي په دغه بادشاهۍ باندې د هغې نه وروسته به امام مهدي صاحب خلک وپېژني او د ده سره بیعت وکړي دی به زه نه کوم زه بادشاهي نه کوم خلک به په زور بادشاه کړي بیا به د خراسان نه افغانستان دغه طرفونو نه لښکرې لاړې شي د هغه د ملګرتیا دپاره د هغې نه وروسته بیا دجال دغه ظهور دی بیا د عیسی علیه السلام د دمشق چې کوم جامع مسجد دی د هغې چې کوم مشرقي مناره ده په هغې به عیسی علیه السلام د دوو فرشتو په اوږو لاسونه ایښي راکوز به شي خلک به د مازدیګر او بعضې روایتو کې د سحر مونځ ذکر دی چې دغه مونځ ته به امام مهدي صاحب مخکې کېږي او عیسی علیه السلام به راکوز شي او د وجود سر نه به یې داسې اوبه څاڅي لکه تازه غسل چې سړي کړي د سر نه اوبه څاڅي امام مهدي صاحب به ودی ته مونځ ته ور مخکې شه عیسی علیه السلام به وي نه ته مونځ ته ور مخکې شه نو امام مهدي صاحب به ور مخکې کړي د مونځ دپاره امام مهدي صاحب د مازدیګر یا د سحر مونځ به وکړي هغې نه وروسته به خلک وایي دجال پیدا شوی دی نو عیسی علیه السلام وایي لښکرې جوړوئ نو بابلود دا دغلته کې یو دروازه ده د اکې سره به دجال د حضرت عیسی علیه السلام قتل کړي دا اوږده واقعات دي دې نه مخکې دا عالمي جنګ دا چې کوم دا به ونښلي هر ځای کې به جنګ او شروع پې شوی دی انډیا پاکستان هم یو بل د خره خپه دي او دغه رنګې د اسرائیلو دا خو جنګ دا ختمېږي نه نو دغه بعضې نښې د قیامت چې نبي علیه السلام ښودلي دي نو دغه علامات د قیامت دي خو د قیامت چې کومه خاص ورځ ده هغه الله پټه ساتلې یعنې د قیامت ته معامله چې کومه ده دا درنه ده په اسمانونو اهل اسمانونو والو باندې او په اهل الارض باندې د ځمکې په اوسېدونکو باندې په اسمانونو باندې هم دا معامله درنه ده د قیامت ته واقع کېدل او په ځمکو باندې هم درنه ده ځکه په دې کې به د هر یو څیز پناه راشي دا مرګ ولې ګران دی په دې کې انسان پناه کېږي نو دک شان په قیامت کې به دا ټول کائنات چې کوم دی تباه کېږي دا ټول کائنات به هلاکېږي اسمانونه دا به راوغورځېږي ستوري به راوغورځېږي په سمندرونو باندې به اور بل شي ځمکه به اوچ وي نو د دې وجې نه دا معامله په دې ځمکه باندې او په ځمکه کې چې څومره اوسېدونکي دي په دې باندې هم درانه ده په اسمانونو باندې په اسمانونو کې چې څومره اوسېدونکي دي په هغې باندې هم دا معامله درانه پی رودونکي پی ورکوونکي ځناور او پی ورکوونکي زنانه دا به خپل پی رودونکي بچي دا هیر کی ځنګل طرف ته به وتښتي قیامت ډېره سخته ورځ ده الله دې موږ وساتي او الله دې به موږ اسانه کړي بچي به میندې به د خپلو بچو د پاسه خپې ږدي پته به ورته نه لګي مرسوره بچي باندې خفه کېږي دا دومره سخته ورځ ده چې په دغه ورځ به دې ته د خپلو بچو پته نه لګي د خپو د لاندې کېږي اهل مکه مشرکین مکه تپوس کوي الله ولا جواب ورکړي نبی علیه السلام دوی ته وفرمایا چې د قیامت پته بل چاته نشته سوا د الله نه د علم بل چاته نشته دی او دا معامله درنه ده او دا قیامت داسې په دمه دمه به نه راځي دا به ناڅاپه راځي در باندې په حدیث ابو هریره رضی الله عنه کې دي چې قیامت به داسې راځي چې دکاندار به تار دا خور کړي او ګاګ سره به بیه کوي په دې کې به قیامت شروع شي ورځ به د جمعې دکاندار به چې کوم دی تان خور کړي او د ګاګ سره به د کپړې بیه کوي په دې کې به د قیامت رو آواز شروع شي بیا به د آواز تیزیږي په خلکو بېهوشي راځي او دغه رنګې فرمایي چې یو زنانه به اوښه لشلې وي د اوښې دا پی دا به یې نه استعمال کړی قیامت په راشي یو سړي به نوڼۍ جوړه کړي نوڼۍ به یې لا خولې ته نه رسولې قیامت په راشي نو قیامت به د خلکو باندې ناڅاپه راځي او قیامت چې په چا باندې راځي دا به د ټولو نه بدترین خلک وي بدترین په دې کې به یو مسلمان نه یو الله ویونکی بني حدیث مبارک کې راځي چې په ورځ مخ ته ځمکه باندې یو الله ویونکی ژوندي قیامت الله نه راولي یو الله ویونکی او په دغه ټیم کې به
دومره خراب ماحولي دومره خراب ماحول چې حدیث مبارک کې راځي چې دا بدکاری به داسې عام شي په دې کوڅو کې به څنګه چې دا سپي او د آخر چې کوم دی بدکاره کې دقسې به د انسانان کې او نبی علیہ السلام فرمایي ابوبکر صدیق رضی الله صحابه کرام ناستي ورته وی چې په دغه ټیم کې یو کس صرف دومره چاته وي چې د لار نشاته شه وي د دې کس په دغه ټیم کې دومره مضبوط ایمانی چې نبی علیہ السلام فرمایي لکه په نننی دور کې چې حضرت عمر او د حضرت ابوبکر صدیق څنګه مضبوط ایمان دی څنګه چې په دې دور کې د دې مضبوط ایمان دی دغه کس به دغه کس ایمان مضبوط چې دې صرف دومره خبره کولی شي چې د لار نصیحت شه دا به دنیو چې مکوا لار نصیحت شه دومره ماحول به کوم دی خراب دی نو قیامت په ناصاف راځي پیغمبر اسلام ته الله فرمایي چې د خلکو ته وایا چې زه د خپل ځان ته نه نفع رسولی شم نه نقصان رسولی شم الا ماشاء الله مگر هغه نفع او هغه نقصان به راته راسي چې الله تعالی وغواړي نبی اسلام ته وی کو چې ما ته د غیب علم وی کنه نو ما ډېرې پیسې جمع کړې وي مطلب چې سړی او ما ته یو قسمه تکلیف نور رسیدلی جنگ بدر جنگ احد کې د نبی علیہ السلام غاونه شهیدان شو نو کو نبی علیہ السلام د علم الغیب وی نو د کسان چې کوم غونډې باندې مقررو چې ډیره تختیدل نو نبی اسلام ته پته لګیدل نور به لیکلی دا تکلیف په نبی اسلام ته نه رسید نو خیر به ورته رسیدلی خو نبی علیہ السلام انبیاء علیهم السلام د علم الغیب نشته دي د غیب علم د پیغمبرانو د نشته دي او ورته د غیب علم وی نبی علیہ السلام په پاکه بیبي باندې چې منافقانو تهمت ولګاو واقع د افق چې کومه ده نو چې تهمت به ولګاو نبی علیہ السلام ډېر زیات پریشان و بلکې حضرت عائشہ رضی الله عنها هغه خپوا نبی علیہ السلام د الله پیغمبر کو اجازه ز پلار کړه لاړه شم او دا پلار کړه لاړه نبی علیہ السلام چې څومره تکلیف نبی علیہ السلام د منافقانو رسول دور ته بل چانه رسول ډېر خپاو تر هغه پورې خپاو تر سوچ د حضرت عائشہ رضی الله عنها صفای قران نو بیان کړي چې الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئک مبرؤون مما یقولون الله فرمایل نبی سم ډیر پریشان دي او حضرت فاطمه رضی الله عنها خپل پلار کړه ابوبکر صدیق رضی الله عنه کړه دا ډیر خپه ده الله آیاتونه راولېګل الله فرمایل محبوبه خپه کېږم پلیتان سړی دا د پلیتانو خزو د پاره دي او پلیتان خزو د پلیتانو سړو د پاره دي پاکان سړی دا د پاکانو خزو د پاره دي او پاکان خزو د پاکانو سړو د پاره دي او د عمر رضی الله عنه د الله پیغمبر دا نکاح چا تړلې دي دا الله په عرش باندې تړلې دي دا الله پیغمبر دا خبر بیا مکمل دروغ ده چې الله ستاسو د پاره ته په خپل باندې پاکي الله ستاسو د پاره د پاکیزه بیبي انتخاب کړي نو کو نبی اسلام سره علم غیب وینو دا دوره پریشانه کېدو باندې پته بوته لګېدل چې دا دروغ دي او تر هغه پورې ته پته نه ولګېدلې تر څو چې الله دا غي د براءت اعلان نو کړو آیاتونه نو راغلي په سورې نور کې نو نبی علیہ السلام سره علم الغیب نشته دي البته د قیامت ته نه خي دا انباء الغیب دي علم غیب څه ته ویل شي د قران او حدیث په اصطلاح کې علم غیب هغه ته ویل شي چې د کائنات په ذره ذره باندې ورته علم حاصل وي د کائنات په ذره ذره باندې ورته علم حاصل وي یو دویم شرط پکې دا د علم الغیب کې چې دا علم د ذاتی وي مطلب پدې کې واسطه نه وي بغیر د واسطه علم وي نو د نبی علیہ السلام یا د نور انبیاء علیهم السلام علم چې دی نو دا د کائنات ذره ذره ته شامل نه دی بلکې په امور تشریعیه باندې وته الله علم ورکړي دي او دویمه خبره ده چې د نبی علیہ السلام علم ذاتی نه دی بلکې د کې واسطه جبرئیل علیہ السلام دی او نبی علیہ السلام د قیامت علامات خود لري یا نور خبره ته د وحی په ذریعہ باندې معلوم شوی دي نو دا واسطه به کې وحی دا واسطه به کې جبرئیل علیہ السلام دا جبرئیل علیہ السلام الله را لګل دي نبی علیہ السلام د خبر کړي نبی علیہ السلام یا د نور انبیاء علیهم السلام سره علم الغیب نشته دي